الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. د نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیه السلام کله خلکو ته ښکارا په ښکارا باندې دعوت شروع کو او د اسلام په دایره کې خلک داخليدل او چې څومره قریش مکه او اغي قتل دغه مشرکانو قتل چې د اسلام بنیاد هغه مضبوطیږي او د قریشو خلک او د خواوشا مضافات چې کوم دي د هغه خلک هغه د اسلام په دایره کې داخليږي نو دې د خبره ډیره ناګواره وګڼله بدای وګڼله چې دا سیولي کیږي چې د خلک ولې د خپل پلار نیکو د بوتانو عبادت پرې دي او د یو الله عبادت دا ولي کوي. نو په دغه سيزونو باندې د خلکو ښکارا د نبی عليه السلام مخالفت شروع کو او نبی عليه السلام ته تکلیف رسول، نبی عليه السلام ته بد ردی ویل او نبی عليه السلام باندې جسمانی ظلمونه کول. دا دغه خلکو یو طریقې کار هغه اختیار کو چې د دې وجنبا اوس خلک د اسلام نه واوړي، ورنه دا خلکو د روزانه بنیاد سره اسلام کې داخليږي او دا خلک د اسلام نورستو کېږي نه. دا طریقه دی اختیار کړل چې په پیغمبر باندې ظلمونه شروع کړل. نو چې ابتدا د اسلام کې نبی عليه السلام ته کوم تکلیفونه رسیدلی نو په نننی درس کې د هغه ذکر دی چې نبی عليه السلام ته خلکو کوم تکلیفونه رسولي هغه درس کېږي. نو په هغه کې یو دا دی چې دغه خلکو ښکارا په ښکارا باندې د اسلام مقابله ته راوتل، یعنی دغه قریش مکه چې د اسلام مقابله ته رالل او ښکارا په ښکارا باندې نبی عليه السلام ته تکلیفونه ورکول شروع کړل. په معجم طبرانی کې د منیب غامدی روایت دی چې هغه فرمایي چې ما نبی عليه السلام ولیدو چې هغه خلکو د داوي چې ای خلکو تاسو، یعنی ای خلکو لا اله الا الله او تاسو به کامیاب شئ. خو بعضی بدنصیبه کسان هغه داسې دي چې هغه نبی عليه السلام ته هغه تانې غږوي، لاسونه ورپسې پړکوي، یعنی داسې قسم استهزاء کوي د نبی عليه السلام پورې. بعضې پکې هغه داسې دي چې هغه د نبی عليه السلام باندې هغه لاړې توکي، یعنی د سپکوالي هغه نسبت ورته کوي، د کم نظرۍ هغه نسبت ورته کوي. او بعضې داسې دي چې هغه په نبی عليه السلام باندې داسې خارې را اخلي او په نبی عليه السلام باندې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله هغه غورځوي. نو داسې قسم تکلیفونه هغه نبی عليه السلام ته په ابتدا د اسلام کې ورکوي. نو منیب غامدی وی چې ما کله دا ولیدو چې څوک ولا څوک په هغه لاړې توکي توکاڼې په توکي، څوک ولا څوک په خاورې غورځوي، څوک ته تاڼې غږوي، لاس ورپسې پړکوي او تر دې چې هغه خاورې غورځول هغه په نبی عليه السلام سیوا شول. نو په دې کې یو وړه جنای رااله چې هغه وبراړلې او نبی عليه السلام په هغه باندې خپل مخ لاس هغه مخ مبارک لاس مبارک هغه په نه پاک کړل. ما تاسو کو چې د جنای څوک تا چې دا زینب ده، یعنی دا د نبی عليه السلام لور مبارکه ده چې هغه رااله هغه د خپل پلار په دې سختو حالاتو کې د خپل پلار سره هغه ولاړه ده. نو لګیا ده د نبی عليه السلام باندې چې کوم ظلمونه کیږي په هغه کې، یعنی هغه نبی عليه السلام سره په هغه کې شریک ده چې دا تکلیفونه هغه کم شي. او دویم دا طارق بن عبد الله المحاربي
رضی الله تعالی عنہ د هغه نه روایت دی چې نبی علیه السلام په بازار د ذی مجاز کې هغه روان دی او خلکو ته وی چې لا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تاسو لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ. خلکو ته دا دعوت ورکړي. درستونه یو کس روان دی او هغه نبی علیه السلام په کاڼو باندې ولي. نبی علیه السلام ته تکلیفونه رسوي او د خلکو ته دا وی او د نبی علیه السلام جسم مبارک هغه د وینو نه ګنده دی چې د نبی علیه السلام د جسم مبارک نو ویني بهیدلی دي، خو نبی علیه السلام بیا خپل جسم پروا نه کوي، د وینو پروا نه کوي، خو لیکن بیا خلک هغه دین طرف ترابلی چې خلک د جهنم د اور نه بچ شي. نو ما تاسو وکړو چیرې دا رستو کس ورپسې تلونکی دا څوک دی؟ نو ما ته وویل چیرې دا او تر دې پورې چې دی دا رستو کوم کس تلونکی دی نو دی ورته څه وایو؟ دی وایي چې ای خلکو تاسو د ده تابعداري مه کوئ، العیاذ بالله دا کذاب دی. نبی علیه السلام ته د کذاب نسبت وکړو، د دروغجن نسبت یې ورته وکړو او د ده اورېدل دا پرېږدئ. نو د نبی علیه السلام ته د تکلیفونه دریم نبی علیه السلام ته چې نور کوم تکلیفونه هغه ورکړی شوي وو، د بني کنانا د هغې یو شیخ هغه وایي چې ما نبی علیه السلام په بازار د ذی مجاز کې بله واقعه ده چې په بازار د ذی مجاز کې ما ولیدو او خلکو ته وایي قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو تاسو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ. او په دغه دوران کې ابو جهل علیه لعنت هغه خاورې را اخلي او هغه د نبی علیه السلام باندې ورغورځوي. نو وایي او دا وایي چې ای خلکو ته د خبره مه منئ، د خلکو ته دوکه ورکوئ، د خپل لات او د غزا د منات د دې عبادت کوئ، دی پرېږدئ، د خبرې مه منئ. دا د ابو جهل علیه لعنت دا د هغه الفاظ دي. نو نبی علیه السلام ته ابتدای اسلام کې د تکلیفونه هغه ورکړي شوي وو چې څومره په تکلیفونو باندې څومره په مصیبتونو باندې موږ او تاسو د اسلام را رسېدلی دی او موږ او تاسو چې د روزانه بنیاد سره څومره شکر ادا کوو نو دا کم دی چې موږ او تاسو الله تعالی د مور په غېږه کې دا کلمه را نصیب کړې ده څومره په اسانۍ سره. نو د نبی علیه السلام چې څومره تکلیفونه ورته هغه ورکړي شوي دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړ چې نبی علیه السلام ته مشرکینو کوم تکالیف رسول دي د هغې موږ ته ذکر وکړه چې څومره تکلیفونه هغه په ابتدا د اسلام کې هغه نبی علیه السلام ته رسېدلي دي. نو عبدالله بن عمرو بن العاص هغه وایي چې یو ځل نبی علیه السلام په خطیم کې مونځ ته ولاړو، د کعبې څه حصه ده په هغې کې مونځ ته ولاړو او په دغه دوران کې عبدالله بن ابي مغیث دا یو بدبخت راغی او د نبی علیه السلام په مرۍ مبارکه کې هغه خپل څادر واچو او دقسې لګیا دی هغه راکاږي ځان پسې نبی علیه السلام راکاږي. او چې کله دا حالت ولیدلی شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را روان دی، په لاره کې ورسره ټکراو شو. هغه ورته وایي چې ای ظالمانو تاسو هغه سړی هغې وجنئ، اتقتلون رجلا یقول الله ربي چې هغه دا وایي چې الله زما رب دی، ربي الله چې رب زما الله دی، په دې وجه باندې تاسو وجنئ. او په یو روایت کې چې علي رضی الله تعالی عنہ نه علي رضی الله تعالی عنہ د خلکو نه تاسو کې ټولو نه زیات بهادر څوک دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ
ته خلکو جواب ورکړ چې تاسو یې بهادر. هغه وی چې نه، بهادر ما په هغه ورځ باندې لیدلې دی چې کله د نبی علیه السلام په مرۍ مبارکه کې صادر واچولې شي او ځان پسې راکاږلی شي، دغه د دې لعین دغه کار طرف ته هغې ته اشاره ده د عبدالله بن ابي مغیث چې د نبی علیه السلام په مرۍ کې صادر واچو او هغه ځان پسې راکاږي او موږ ولاړو چې موږ هېڅ هم نشول کولی. دا د قریشو په هغه مشرانو کې و، سردارانو کې و چې دا ظلم کو، خو لیکن د جواب څوک نه. او په دغه دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ولاړو، موږ هېڅ هم نشول کولی. او په دغه دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او چې په ده باندې په نبي علیه السلام باندې کومه ګڼه وه په دې کې راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغې کسانو له سوک وغیره ورکړه چې په هغې باندې دا خلک د نبي علیه السلام نه رستو کړل. ورته وی چې اتقتلون رجلا یقول ربي الله، تاسو هغه سړی وژنئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی. هم د دې واقعې په مثل باندې یو واقعه بله هم ده چې کله فرعون او د هغه ملګرو د موسی علیه السلام د قتل کولو اراده وکړله چې موسی علیه السلام هغه قتل کو العیاذ بالله، نو په دې اراده باندې د هغې په دې کې یو کس چې هغه مسلمانو خو هغه پټ ایمان راوړی او چې کله دا مشوره وشوله هغه په منډه منډه باندې راغی موسی علیه السلام ته، چونکې قرآن د هغې واقعه طرف ته اشاره کړې ده چې موسی علیه السلام ته راغی چې تا د خلک وجني او تر دلته نه لاړ شه. نو هغه اشاره پکې هغه طرف ته ده چې آیا د هغه سړي ایمان هغه بهتر دی؟ د علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس وشو چې کوم د ابو جهل د فرعون نه د موسی علیه السلام ته د خلاصي دپاره کوم کس راغلی او د ځان بچ کولو دپاره کوم کس راغلی هغه سړی بهتر دی که ابوبکر صدیق بهتر دی؟ علي رضی الله تعالی عنه ته جواب ورکړو، وی د هغه سړي ایمان هغه د ابوبکر صدیق د دې یو ساعت د ایمان نه چې کوم دی نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یو ساعت د ایمان د هغه سړي د ټول عمر د ایمان نه دا بهتر دی. یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان ته افضلیت حاصل دی چې د دومره د ظلم نه باوجود د یو ظالم په مخ کې باندې ته د خپل ملګري حمایت وکړي او د ظالم لاس د خپل ملګري د ګریوان نه وباسي، دا د ټولو نه غټ حمایت دی، ټولو نه غټه ملګرتیا ده. او په ښکاره باندې وایي چې زه د ملګری یم، دا د ټولو نه غټ حمایت دی. نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان دا د ټولو نه زیات دی، د ټولو نه مضبوط دی. هغه سړي خو خپل ایمان پټ ساتلی و، خو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ایمان پټ نه دی ساتلی، علی الاعلان خپل ایمان ښکاره کړی دی. نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل چې نه، دا سړی په ایمان کې زیات مضبوط دی، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. او بل واقعه دارنګه د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یو روایت دی چې امام بخاری په خلق الافعال العباد کې دا نقل کړی دا. روایت د ابن حبان دی چې نبی علیه السلام دغه خلقو ته ویلي، نبی علیه السلام فرمایلی والذي نفسي بيده ما ارسلت اليكم الا بالذبح، یعنی زمانه د الله په ذات قسمی ز نیم را لېږلې شوی، زه را لېږلې شوی نیم را لېږلې شوی مګر ستاسو د ذبح دپاره را لېږلې شوی چې د کومو خلکو په نبي علیه السلام باندې ظلمونه هغه کړي دي.
دا د نبی علیه السلام او چې کله دا خبره دی ته وکړلې شوله وی دی خپل سرونه ښکته کړل ته پته ولګېده چې دا پیغمبر دی چې کومه خبره کوي هغه حقیقت کیږي دغه خلکو هغه خپل سرونه ښکته کړل دا د نبی علیه السلام ابتدا د اسلام کې نبی علیه السلام کوم تکلیفونه تیر شوي هغه ستاسو د وړاندې دي ان شاء الله نور چې کوم تکلیفونه نبی علیه السلام ته رسیدلی دي د هغې بل سبق به ان شاء الله هغه به په وړاندې درس کې راځي